السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محترم کتونکو د رمضان مبارک میاشت روانه ده. د دې میاشتې د خاص خپرونې سره موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دې پروګرام کې موږ سره مختلفو مشایخ او علما کرام راځي او شرکت کوي چې ستاسو حضور کې بعد رجوع متعلق مختلفو سوالونو ته جوابونه او بیانونه کوي. نن موږ سره مېلمه دی محترم شیخ ابو عبدالله فضل احد. شیخ صاحب محترم علمي او دعوتي او سماجي شخصیت دی. شیخ صاحب نه ډېره مننه کوو چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړی دی او شیخ صاحب ته ښه راغلاست وی او شیخ صاحب هر کله راشئ مهرباني وکړئ. شیخ صاحب موږ تاسو د روژې فضایلو کې خبره شروع وه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. د روجی په حواله باندې څه فضایل خو مخکې بیان شو. د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه دا یو ارشاد مبارکه دی. هغه فرمایي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې اورېدلي وو. هغې دا ارشاد فرمایه الصیام جنة کجنة احدکم من القتال. دا روجا یو ډال دی حفاظتي، لکه څرنګه چې ستاسو د یو چا د جنگ په میدان کې د نیزې او د غشي او د تورې د ګزار نه د حفاظت دپاره یو ډال وي، نو دغه شان د روجې په وجه باندې هم انسان ځان محفوظوي. دا ډال د څه شي نه دی؟ نو بل یو روایت د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه کې داسې هم راغلی دی. دی فرمایي چې کله زه رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته لیږلمه نو په هغه وخت کې راته یو څو نصایح وکړو. هغې کې یو خبره راته دا وکړه یا عثمان تجوز فی الصلاة، ای عثمانه مونځ کې اختصار کوه. د دې اختصار کوه مطلب دام نه دی چې بالکل زر زر مونځ کوه، خو هغه کم چې هغه وخت کې ډېر اوږد مونځونه کېدل نو د هغې په نسبت باندې اعتدال طرف ته دوی راوبلل. لکه بعضې داسې په روایاتو کې راغلي دي چې صورت بقره به هم د ماخوستن په مانځه کې خلکو وویله، نو صورت بقره د ماخوستن په مانځه کې ختمول دا خو ډېر اوږد مونځ شو. نو د داسې اوږد په ځای باندې لږ لڼ پکار دی، ځکه په قوم کې مشر کسان هم وي چې ډېر وخت ودرېدلی نه شي، بل حاجتمند خلک هم وي، نو د هغې خیال هم پکار دی. او دا الفاظ هم په دغې روایت کې د مسند احمد شته دی چې الصیام جنة من النار کجنة احدکم من القتال. د جهنم د هور نه دا روجا داسې د حفاظت یو ډال دی لکه څرنګه چې په میدان جنگ کې ستاسو د حفاظت دپاره ډال وي، نو په روجې سره انسان د جهنم د هور نه بچ کیږي. الله عز وجل دې موږ تاسو ټول مسلمانان د دې عبادت په دغه عظیم کامیابی باندې کامیاب وګرځئ چې جهنم نه پې موږ تاسو محفوظ شو. دغه شان په بل یو حدیث کې داسې هم راغلی مسند احمد کې دا روایت دی چې دا روجا یو حصن حسین دی، مضبوطه قلعه ده د جهنم نه د حفاظت دپاره. ابو هریره رضی الله عنه نه دا ارشاد را نقل دی. هغې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو الصیام جنة وحصن حسین من النار. دا روجا یو ډال دی د جهنم نه د حفاظت او مضبوطه ماڼۍ او قلعه ده د جهنم د هور نه د بچاو دپاره. دغه شانتې بل یو حدیث داسې راغلی دی چې هغې نه دا معلومیږي چې دا څنګه ګوره د جهنم د هور نه د حفاظت یو ډال دی، نو دنیا کې شهواتو کې پرېوتلو نه هم د حفاظت یو بهترینه قلعه ده، د هغې نه هم یو ډال دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاري مسلم کې دا حدیث په صحیح سند راغلی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای د ځوانانو ټولیه تاسو نه چې څوک وس لري د واده کولو او دارنګ د واده د اخراجاتو پوره کولو، نو هغه له دا ضروري ده فلیتزوج چې دی واده وکړي، ځکه فانه اغض للبصر دا نظر له ټیټونکی دی و احسن للفرج او شرمګاله محفوظونکی دی. خو که څوک اوس داسې چې هغه د اقتصادي وضع نه کمزوری دی، وسایل نه لري چې مهر پوره کړي یا د مکان کرایه ورکړي، نور اخراجات پوره کړي، نو بیا داسې انسان اوسه کوي
ومن لم یستطع فعلیه بالصوم څوک چې وس نه لري نو داسې ځوانانو ټولو ته د نبي علیه الصلاة والسلام د طرفه دا علاج دی د باندې بیا روجې نیول لازم دی. نو ګوره دې ځای نه دا یو خبره معلومه شوه، یو خو د رمضان مبارک روجې دا خو په ټول امت نارینه زنانه بالغینو باندې لازم او ضروری دی. یو جوانانو باندې خاص خصوصي روجه اضافي مقرریږي په هغه صورت کې چې کله د واده کولو وس نه لري او په ځان باندې د بدکارو او بې حیایو کې پرېوتلو خطره لري. او بیا چې دا نن سبا د کیبل زمانه ده چې په دې کې د ټولې دنیا بې حیایه د هر چا جیب ته او موبایل ته رسولی شوي دي، په داسې زمانه کې خو خلک بیا ډیر زیات په داسې ګمراهو او ګندګو کې پرېوځي. نو ځوانانو نارینه او زنانو دواړو لا د روجو نفلي اهتمام پکار دی. په دې سره به فإنه له وجاء نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پس یقینا دا روجې نیول د ده دپاره د خصي کېدو یو ذریعه ده، یعنی خواهشات یې په دې سره کنټرولېږي. قرآن کریم کې مونږ تاسو لا د الله عز وجل د طرف نه دا خبر را کړی شوی دی، مونږ لا اجازت صرف د خپل اهلیې نه د فایدې اخیستلو دی. الله عز وجل وی فإنهم غیر ملومین، په دوی باندې دی ملامته کړی شوي نه دي. د دغې نه علاوه چې څومره فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، بله لار د جنسي تسکین او آرام دپاره څوک لټوي، که هغه د لاس سره بد عملي ده، که هغه د هلکان په هلکان بد عملي ده، او که هغه د زنانه په زنانه باندې بد عملي ده، او که هغه د جانورو سره بد عملیانې دي، او که هغه په هر یوه طریقه باندې خواهشات ناجایز پوره کول دي، د هغې ټولو باره کې الله وایي فاولئک هم العادون، دا قسم خلک تجاوز کوونکي دي. د دغې تجاوز او تعدی نه که یو مسلمان هم پې مبتلا دی د راوړېدو ذریعه نبي علیه السلام وښودله، هغه ذریعه څه شی ده؟ هغه دا چې روجې دي دی ډېرې ونیسي. نو روجو سره انسان د داسې خواهشاتو پرېوتلو نه هم رابچ کېږي، دا د روجې یو فایده ده. دغه شان بل یو حدیث کې دا راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا ارشاد را نقل کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. د بخاری مسلم حدیث دی، چا چې یو ورځ د الله په لار کې روجه وساتله، ګوره دا روجې چې داسې ځوانان ونیسي نو د دې به څونه خیر وګټي، عظیم خیرونه. یو خیر خو پکې دا چې چا هم د الله په لار کې یو روجه وساتله، بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، الله عز وجل به د جهنم د اور نه او یا کاله مسافت باندې چهره لرې وساتي. او یا کاله مسافت باندې جهنم د اور نه لرې کېدل دا ډېر لوی سعادت دی، دا صرف په یوه روجه باندې میلاویږي. دغه شان بل یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو امامه الباهلي رضی الله عنه دی راوي دی، دوی دا حدیث را نقل کړی دی. من صام وایي چې چام روجه وساتله یوما فی سبیل الله، صرف یوه ورځ د الله په لار کې، جعل الله بینه وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، الله به د ده او د هغه بنده ترمنځه یو خندق د جهنم د ده او د یعنی د دې بنده او د جهنم د اور ترمنځه یو خندق به الله تعالی پیدا کی، څومره اندازې باندې به وي، نو به دونه کما بین السماء والارض، لکه څونه چې د ځمکې او د اسمان مسافت دی. یعنی الله عز وجل ډېر کریم دی، د دې یوې نفلي روجې څونه ثمره بنده له ورکوي، د ځمکې نه والا اسمان پورې جدایي د دې انسان او د جهنم ترمنځ راځي. دا ډېره عظیمه جدایي ده. الله عز وجل دې موږ تاسو ته د نفلي روجو سعادت را نصیب کړي چې دا اجر پې وګټو. دې کې دا یو خبره قابل وضاحت ده چې د فی سبیل الله مطلب څه دی. نو امام ابو عبدالله القرطبي رحمه الله هغې د دې په تشریح کې داسې ویلي دي چې فی سبیل الله نه مراد فی طاعت الله دی، یعنی قاصدا به وجه الله تعالی. دا مطلب دی چې دا انسان په دغې روجه باندې د الله رضا غواړي، بل څه مطلب نه دی د الله طاعت کول غواړي، بل څه مطلب نه دی د خلکو ستاینې تعریفونه نه غواړي، صرف الله نه اجر ګټل غواړي. نو چې په داسې نیت باندې تا روجه ونیوله، هغه چې په هر ځای کې ونه دا فی سبیل الله ده. یو مطلب دا بیان کړی، او دویم مطلب دا بیان کړی چې دا فی سبیل الله د دې مطلب څه دی؟ نو
دا مطلب دی وایي چې په جهاد د الله عز وجل په لار کې چې کوم جهاد او قتال کېږي هغې حال کې چې کومه روژه ونیولی شي نو دغه روژه فی سبیل الله ده. دا یې دویم مطلب بیان کړی دی. خو لیکن د دې په حواله باندې امام نووي رحمه الله بیا دا فرمایلی دی که چېرې دا دویم مطلب ته مراد شي نو بیا په هغه صورت کې د دې روژې نفلي نیولو د دې هغه اجازت به هلی چې د هغه خپل فرایض او ذمهداریانې د روژې د نیولو په وجه باندې متاثره کوي نه. که کله داسې وي چې د نفلي روژو په وجه باندې هغه خپل فرایض او ذمهداریانو کې کوتاهی شکار کیږي نو په دغې صورت کې به بیا دغه ټیم کې د روژه نه ساتي. دارنګې د سعودي مفتی عام چې ډېر عظیم هستی تیره شوې ده شیخ عبدالله ابن باز رحمه الله هغې هم فرمایلی دی چې د دې نه مراد څه شی دی نو ترجیح دې ته ورکړې ده چې ای فی طاعت الله د الله په لار کې یو ورځ روژه ساتل څه مطلب د الله په تابعدارۍ کې چې خوشحالول د الله پې غواړي اجر د الله ګټل پې غواړي ریاکاري دی مطلب نه دی د خلکو نه تعریفونه اورېدل دی مطلب نه دی داسې د الله د رضا دپاره چې د کومه روژه ونیوله نو دغه روژه بیا داسې روژه ده چې په دې باندې الله عز وجل د جهنم د هور نه دونه جدایي انسان ته ورکوي لکه یو خندق چې د ځمکې نه واله تر اسمانه پوري یا 70 خریفه نه من په هغه بل روایت کې راغلی دی. د دغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی یو صحابي ته هغې ته طلب کړی یا رسول الله ما ته وصیت وکړئ. ابو امامه الباهلي رضی الله عنه هغه وایي ما ورته وویل یا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به ما ته داسې یو حکم وکړه چې الله عز وجل ما له په هغې باندې فایده راکړي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی علیک بالصوم فانه لا مثل له تا باندې روژې نیول پکار دی ځکه د روژې په شانتې بل عبادت نشته. تاسو سوچ وکئ مونځ باندې انسان کړیږي خو لاکن ډېر کم وختي داسې چې کم دی زکات ادایګۍ سره انسان ته تکلیف رسی خو زکات خو په غریب خو نه دی که نه خو په مالدار دی او مالدار ته دونه پیسې لګول هغه خو ګوره څلوېښتمه ورکي نو دا یو کم څلوېښت خو د ده سره پاتې شي لکه مثال 40 لاک روپۍ دي نو 39 ده سره پاتې شي 1 لاک روپۍ ورکول هغه ته خو څه ګران نه دي. اما روژه چې وګورئ نو روژه داسې یو عبادت دی چې انسان پکې د سبا ختلو نه واخله تر د نور پرې واته پورې د خوراک نم بند دی د څکاک نم بند دی د خواهشاتو نم بند دی او بیا د ناجایز خبرو نم بند دی او نور شروط هم دي آداب مکملات هم دي هغې خیال هم ساتي. نو دا عبادت داسې یو عبادت دی چې دا ډېر اوږد دی. نو د دې وجې نه نبي علیه السلام وفرمیل چې تا باندې روژې نیول ضروري دي فانه لا مثل له ځکه د روژې په شانته کې بل مثل عبادت نشته دی. او دا هم د هغې نه رانقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې دا رانقل کوي موږ ول راولو چې ای د الله رسول موږ خو رواني میدان قتال ته خو د الله نه راله دعا وغواړه چې الله راله شهادت راکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په ځای راله دا دعا وکړه اللهم سلمهم وغنمهم یا الله دی روغ موټ وساته او ورسره غنایم ورله ورکړه چې واپس راشي. نو موږ غزوې له لاړو واپس الله عز وجل روغ موټ راورسولو سره د ډېرو غنایمو. وی دغه شان تذکره ما 3 ځله نبي علیه السلام ته وکړه 3 ځله کې هم دا دعا وکړه اللهم سلمهم وغنمهم یا الله دی روغ موټ راورسه او غنایم هم ورله ورکړه. نو چې 3 ځله مغه شان موږ روغ موټ راورسېدلو او غنایم راله الله تعالی راکړه. نو بیا ما ورته په څلورم ځل باندې ووي چې یا رسول الله مونږ خو تاسو له دغه شان بار بار رالو دا سوال هم وکړو چې مقام شهادت راته میلاو شي دعا راله تاسو د شهادت وکئ تاسو راته همدغه دعا کوئ چې اللهم سلمهم وغنمهم. نو داسې یو عمل راته بیا بل وښایه ادخل به الجنه چې زه په جنت ته لاړ شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اوس هغه عمل څه ښیي ورته وایي علیک بالصوم فانه لا مثل له تا باندې روژې نیول نفلي پکار دي ځکه د نفلي روژو په شانته کې د دې مثل بل څه شی نشته. نو د ابو امامه رضی الله عنه عمل هم بیا څه عجیبه و په دې باندې هغه به بیا داسې عمل کو چې د ده په کور کې به کله لوګی خلکو د ورځې محسوس که وبې لیدلو نو ویې به چې لکه نن ورکه میلمه راغلی او چې لوګی ونه نو ویې به چېرې میلمه د ده کره نشته دی. داسې بیا د دې روژو عبادت اهتمام سره سرته رسولی و. نو د دې وجې نه منګه تاسو ټولو له پکار ده چې منګه تاسو د روژې نفلي عبادت اهتمام وکړو
د هغې به تفصیل وروستو راشي، خو اختصار سره دا چې هر پیر جمعرات انسان روژه وساتي، 14 14 15 د هرې میاشتې قمري د دې روژه وساتي. او که بیا کله انسان په ځان باندې د خواهشاتو د بې کنټرولۍ او بې اعتدالۍ خطره کوي، نو خو دې ډېرې وساتي چې الله عز وجل ورله د دې خیر ورکړي. د دې نور هم ډېر خیرونه او برکتونه شته دی چې هغه به مخکې نشست کې ووایو. شیخ صاحب یو لنډه وقفه به کوو. ګرانو کتونکو اوس موږ یو لنډه وقفه کوو، اوس د پروګرام ته راځو انشاءالله. ګرانو کتونکو موږ خپل پروګرام ته راځو. شیخ صاحب تاسو مهرباني وکړئ خپل خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې فضایل بیانېده، په هغې کې څه وضاحت تاسو مخکې واورېده. دې کې د سهل ابن سعد رضی الله عنه دا حدیث بیانو. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی: ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامه. بېشک په جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته ریان نوم ورکړی شوی. دې نه به د قیامت په ورځ باندې صرف روجېدار خلک ورداخلیږي، د دین علاوه به هېڅوک دې ته نه ورداخلیږي. ویلی کېږي به این الصائمون، روجېدار چیرته دي؟ الله عز وجل خبر دی، او بیا هم دا اعلان ورپسې کوي دپاره د دې چې د روژې نیونکو شان او رتبه خلکو ته ښکاره کړي چې وګوره دا څونه لوی خلک دي، د الله له طرفه دې پسې اعلان کېږي چې روژېدار چرته دي. فیقومون، نو روژېدار خلک دی به راپاسي، نو بیا به دی داخل شي دغې دروازه باندې جنت ته. وایي کله چې دی ور داخل شي نو دا دروازه به دی پسې بنده شي، دې نه پس به دغې دروازه باندې جنت ته بل څوک نشي ورتلی. نو چې کله د یو عمل دونه لوی مقام دی چې الله تعالی د هغې عمل کوونکو لپاره په جنت کې یو سپیشل دروازه تیاره کړې ده، معلومیږي چې دا ډېر عظیم عمل دی. دغه شان د ابو هریره رضی الله عنه نه دا ارشاد مبارکه را نقل دی. هغه فرمایي: من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه. چا چې دوه شیونه د الله په لار کې خرچ کړو، ده ته به د جنت د دروازو نه اواز کېږي. جنت دروازو باندې چې کوم دربانچیان ولاړي ملائکه کرام، هغه به دغې انسان ته اواز کوي چې ای د الله بنده، یا عبدالله هذا خیر، ای د الله بنده دا دروازه ډیره بهتر ده، راځه په دې را داخلیږه. لکه تاسو یو ځای ته لاړ شئ، میلمانه یې او هغې کې استقبالیې لپاره خلک ودرولی شوي، او هغې کې بیا یو چا ته دا ویلی کېږي د هر دروازې دربانچیان خادمان ورته وایي راځئ جي په دې دروازه راځئ، راځئ جي په دې دروازه. دا څونه د هغه عزت او اکرام دی. او بیا ورځ د قیامت ده او د الله عز وجل مهمان خانې ته ننوتلو ټیم دی، او په دې ټیم یو بنده ته د هرې دروازې نه آواز کېږي راځه په دې لار. نو دا ډېر لوی عزت دی. دا زوجین نه مراد دی کې څه شی دی؟ هر یو شیم چې ته صدقه کې خیرات کې، نو هغې کې 2 خیرات کا. که زیات دی د وسه کېږي خو ډېره ښه ده، خو که زیات نه وي نو کم از کم 2. لکه روټۍ وباسي صدقه کې، نو 2 روټۍ وباسه. پیسې ورکې لوټونه دي، مثال 10 روپۍ ورکې، نو 10 سره یو 2 لسم ملګری کا. سلګوني ورکې، یو سلګون سره 2 سلګون ملګری کا. زرګون ورکې، نو یو ور سره 2 ملګری کا. یعنې 2 څیزونه صدقه کول، د هر څیز نه چې وي په دې باندې دا شرف او عزت ملاویږي. دارنګ بیا نبی صلی الله علیه وسلم مزید فرمایي: فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة. بندگانو کې الله د نیکو اعمالو شوقونه مختلف اچولي. چا کې الله تعالی د مونځ ډېر کولو شوق اچولی دی، نو هغه بس چې ګورې کله به رکوي، کله به سجدی، کله به په تهجد ولاړي، کله به د اشراق مونځ کوي، کله به د ساخ مونځ کوي، کله به فریضه مونځونو کې، کله به سنتو کې، کله به نورو نوافلو کې لګیایي. اوس چې څوک د منځونو اهتمام ډیر زیات کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: دعی من باب الصلاة. ده ته به آواز کېږي د باب الصلاة نه، دا په جنت کې یو دروازه وي. ومن کان من اهل الجهاد. او څوک چې د الله په لار کې جهاد کوونکو خلکو نه وي، دعی من باب الجهاد. ده ته به د جهاد د دروازې نه آواز کېږي چې راځه په دې لار باندې. ومن کان من اهل الصیام. څوک چې د روژو نیونکو خلکو نه وي، دعی من باب الریان. هغې ته به د باب الریان نه آواز کېږي. ریان معنا خړوبېدل.
نو دا روجه چونکې انسان تږی کوي الله عز وجل ورله داسې دروازه مقرر کړې ده چې په دې کله دی ورننوځي داسې به خړوب شي چې عمر بر به بیا دته هېڅ قسم تنده عطش نه میلاویږي او هر قسم خوشحالۍ به پکې. نو دغه شان بیا فرمایي ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې د صدقو والا نه وي دی به د صدقې د دروازې نه راوغوښتی شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې ټیم یو ناشنا سوال وکړو، و یا رسول الله بأبي انت و امي، اے دا الله رسول زما مور پلار دی په تاسو قربانی، ما على من دعی من تلك الابواب من ضروره، څوک چې د دې دروازو ټولو نه راوبللی شي د دې څه حاجت نشته دی، دا په کومه دروازه او دا خو څه حاجت خو یې نشته، څه ضرورت خو نه دی. خو آیا داسې به هم څوک خوش قسمته وي چې هغه ته به د دې ټولو نه آواز کېږي چې راځه؟ هغه ورته وویل او دی ورته وویل وارجو ان تکون منهم، زما دا امید دی چې د هغې خلکو نه به هم تم یې. مطلب دې ځای نه دا راووته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې امت کې هغه هستی ده چې دته به د جنت د ټولو دروازو نه آواز کېږي او د هغې وجه واضح او څرګند ده. که تاسو سوچ وکئ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اعتبار د نسب باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ډیر لري دی. تاسو سوچ وکئ عباس ورته څونه نږدې دی، حمزه رضی الله عنه ورته څونه نږدې دی. داسې قرابت او رشته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره نشته. خو لیکن ابو بکر صدیق رضی الله عنه په امت کې د ټولو نه لومبنی مقام لري. دا ولې؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د په نیکو اعمالو کې د ټول نه لومبیوالي کوشش کوو. که اسلام قبلولو نو په نارینهو کې د ټول نه لومبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. دغه شان که د نبی صلی الله علیه وسلم سپورټ او تعاون دی د ټول نه لومبیوالی دی حاصل کړی، هرې نیکۍ ته د ټول نه لومبیوالی دی حاصل کړی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د خپلو ملګرو درمیان کې یو سوال وکړو، وی فرمیل من اصبح منکم اليوم صائما، تاسو کې نن چا روژه نیولې نفلي؟ نو ابوبکر رضی الله عنه په ټولو کې لاس اوچت کو، یا رسول الله دا عمل خو ما کړی. بیا یې تپوس کو وی من اطعم منکم اليوم مسکینا، تاسو کې نن ورځ چا یو مسکین له خوراک ورکړی؟ ابوبکر رضی الله عنه بیا لاس اوچتی، یا رسول الله ما ورکړی. من تبع منکم اليوم جنازه، تاسو کې څوک نن جنازې پسې تللی؟ ابوبکر رضی الله عنه بیا وی یا رسول الله دا عمل ما کړی، یو جنازه کې شریک شوم. من عاد منکم اليوم مریضه، تاسو کې چا نن د یو بیمار پرسی کړی؟ هغې بیا فرمایي یا رسول الله وی ما کړی ده. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا عملونه چا کې مراجمه شول په یو ورځ کې الله عز وجل به دا بنده جنت ته بوځي. اوس تاسو سوچ وکئ په دې حاضر مجلس کې خو ډېر خلک نبی علیه السلام سره ناستو، خو په هغې ټولو کې په هر نیکۍ کې څوک لاول ګوته اوچتی؟ معلومیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله دې لوړ مقام ته چې وررسوي چې جنت د هرې دروازې نه ورته آواز کېږي او په اسلام کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لومبنی مقام دی. وجه دا و چې هرې نیکۍ ته د نورو نه لومبی ځان رسولو کوشش د هغه و. جزاک الله خیر شیخ صاحب، اوس لپاره وخت پوره دی. ګرانو کتونکو زموږ وخت پوره شوی دی، اوس به انشاءالله موږ تاسو ته د حاضرېږو. تو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.